السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځل بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم. دا زموږ سره سیلینګ فین دی 28 سلاټ نیو ماډل. که تاسو کتلی اکثر زیات 28 سلاټ کې زوړ ماډل هم ډېر پکې راځي، خو دا ماډل پکې چې کوم دی د دې د وایډنګ فارموله به تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم چې په څه طریقې سره به دا تاسو وایډنګ کوئ، او بل به دا تاسو بغیر د ماشین نه څنګه وایډنګ کوئ په دې پرمې په ذریعې سره. تاسو کتلی شئ زموږ سره دا غټه پرمه ده، تاسو کتلی شئ د دې تقریبا 4 کوایله به دې کې راځي. تاسو کتلی شئ په دې پرمې باندې به دا تاسو په څه طریقې سره دا وایډنګ کوئ او د دې به د وایډنګ چکرې سوی ګوره دا تاسو کتلی شئ که دا تاسو د تنبې نه چېرته جوړوئ. دا زموږ سره اوس دی چاینا کاپر لکه سیلور دی د 32 او د 34 نمبر تار نه مې تاسو په تنبه کې وایډنګ کوئ، او که چېرته تاسو په سیلور کې جوړوئ، هر کله چې تاسو که موټر جوړوئ که پکې جوړوئ، نو چې کله تاسو په سیلور کې جوړوئ نو تاسو د هغه نه لکه مثلا 32 لګېدلی 31 لګوئ، سیلور 31 لګوئ، یو ګیج چې کوم دی هغه پیړ ور اچوئ. اوس که تنبه لګېدلي، اوس که دا تاسو که تنبې نه جوړوئ نو تاسو په 32 34 نمبر تار کې تاسو جوړولی شئ، که په سیلور کې جوړوئ 31 33 نمبر تار کې جوړولی شئ. ګوره تاسو دلته چې کوم موږ سره دا دننه چکرې دي که نه، دا چې زموږ سره کومې چکرې دي دننه دا 7 کوایله دي. تاسو کتلی شئ په دې کې 14 سلاټه به دې دننه کې دي، تاسو کتلی شئ د دننه سیټه او 14 بار دي. د دې کنیکشن چې دی بالکل یو بل سره نږدې کنیکشن دی، ټیک ده. په دې علاوه موږ د دې پرمې باندې کویلونه جوړو، او د دې چکرې چې کوم دي لاندې به موږ دله د 33 نمبر تار نه د 33 نمبر تار نه به دله موږ 580 ټن ورکوو، 580. او لاندې چې کوم د فاست چکرې کوم دي دا به موږ د 31 نمبر تار نه 480 چکرې ورکوو، 480 580. دا یو بهترینه فارموله ده. که تاسو په تنبه کې جوړوئ نو بیا به په دې باندې تاسو تار چې کوم دی هغه 32 نمبر ور اچوئ، د 32 نمبر تار نه بوله 610 چکرې ورکوئ، او د دې بل نه بوله 500 چکرې ورکوئ. 500 چکرې به بار له ورکوئ د 32 نه، او د 34 نمبر تار نه به تاسو 610 چکرې ورکوئ. کنیکشن طریقې چې دا بالکل سیم ټو سیم دا قشن نږدې کنیکشن ودی کیږي. اوس به تاسو راشئ دا زموږ سره پرمه را سره لاول به تاسو د شی وکړئ چې کله تاسو په دې پرمه باندې جوړوئ که نه، د دې ډېره سمپل اسانه طریقه ده. اکثر زیات په موږ مخکې به داسې شی کوو چې دله موږ بیرنګان کتل او د سیز نو هغه کیسه ګرانه ده، بالکل د ماشین په شان ته کې تنګ تنګ کوایلونه به دې تاسو راچوئ. لاول به تاسو د شی وکړئ، تاسو به راشئ د دې نه به تاسو په دې پرمه باندې به تاسو پرمه واخلئ، تاسو به چابي راواخلئ، دا به کولاو کوئ. کوشش کوئ چې بالکل پول سر ته چې کوم رسېدلي ده که نه پول سر ته به ورسوئ، ټیک ده. دا چې کله تاسو پول سر ته ورسوئ دا په دې باندې وتړئ دا سینې. دا وګورئ دا په دې طریقې سره تاسو پول چې څومره هایټ یې وایي که نه بیا به چکرې به دې کمې راځي، دا به په دې باندې وتړئ، ټیک شوه. په دې چې کله تاسو وتړله پرمه ترې موږ واغېستله، دا دې نه پرمه ترې واغېستلی شوه. بیا به دې شی وکړئ دلته پول زموږ سره رسېدلي ده، بس په دې باندې که کم وجو نښه پرې کوئ که پول یې سوئ. ګوره دا به داسې کولاو کړئ. چې دا هم کله کولاو کړو نو تاسو به په دې کې داسې کاغذ کېږدئ، بس د ټیم سره بس یو کویل پوره کېږي، بس دا بیا داسې ورماتوئ، صحیح شوه. دا بیا داسې شی وکړئ که نه چې دا به راواخلئ. چې دا تاسو کله راواستو ګوره دې څه به داسې شی وکړئ که نه چې دا به په دې طریقې سره وراچوئ ښه فټ، صحیح ده. دا به داسې وراچوئ، خو دا به ټیم سره ښه برابر راټیټ کوئ چې پسه دا کې تاسو پرمه واغېستله په څنګ لیول کې، لکه اوس دا اوس دغه شان ټیټ پرمه لم، بیا چې کله دا تاسو وراچوئ د ټیم سره بیا ښه شان لیول کې دا راټیټ کوئ، صحیح ده. دا اوس زه دغه کومه دغه شان بیا وراچوئ. ډېره اسانه طریقه ده. په دې طریقې سره تاسو چې کله هم پکې وایډنګ کوئ نو بالکل کوایلونه چې کوم دي هغه به د کپنۍ په شان راځي، او څومره چې کوایل چې دی هغه فکس راشي برابر راشي نو دومره ستاسو پکې چې کوم دی هغه سپیډ هم برابر وي، او د کوایل چې کوم دی هغه ګرمیږي هم نه. چې کله تاسو دې څو چکرې ور واړتلې هغه چکرې به بیا ځان سره وشمارئ چې څو چکرې دي، نو بیا زه تاسو ته ټوټل طریقه درښیم چې دې له تاسو به بیا ضرب ورکړئ په کلکولیټر کې چې دې نه څو چکرې جوړېږي. خو دا به داسې چیک کړئ چې په دې کې څو چکرې راځي. اوس مثلا ګوره دا به یې دا به ښه برابر داسې راټیټ کړئ. تاسو کتلی شئ یې پیکس پرمه مې اخیستې ده، پول سر ته رسېدلې ده، یې پیکس ورلی، صحیح شو، پیکس ورلی یې پیکس ورلی. بیا دا چکرې به اوس حساب کړئ دا څو چکرې دي. مثلا ګوره دا څو چکرې دي 2 او
4 5 7 7 چکرې دي. صحیح شو. اوس بر دې 7 چکر څه تاسو چلو کوي کیلکولیټر بر واخلئ زموږ سره څو چکرې دي مثلا دغه چکرې دي دا 580 چکرې ولدي لمون ورکو یو کوایل لا ټیک ده دا زموږ سره 7 دي کنه نو دلته به تاسو راشئ 7 ضرب 83 81 چکر رالی تاسو به دې کوایل لا یو کوایل لا تاسو ګوره زموږ سره څو چکر رالی 7 ضرب لکه 7 چکرې په دې کې راځي 7 چکرونه دلته یو چکر چې ورکی کنه یو چکر داغه نه 7 چکرې جوړیږي ټیک ده دلته چې موږ یو چکر ورکول ته 7 چکر جوړیږي وړي 7 ضرب 83 تاسو به ګورئ چې څو تی راځي ګوره ضرب 83 581 چکرې رالی کنه نو دله به تاسو 83 چکرې ورکړئ نو الته به 581 چکرې جوړی شي الته به 581 چکرې جوړی شي ټیک شه بیا زمونږ سره دا نورې چکرې دي کوم دي هغه هم په دغه طریقې سره تاسو ضرب ورکړئ دله زه اوس پیل نه راته وایم بېرته د ورلګېدلو کومه طریقه ده هغه راته هم کړئ بیا ویډیو ډېره زیاته اوږده کېږي نو تاسو به دا زمونږ سره پرمه ده په دې باندې زه کویل نه راته وایم دله زه تقریبا 4 کواله بول یو ځل راته وکړم بیا بوله 3 نور راته وکړو ټیک ده دله زه کویل نه راته وایم بیا راته دې طریقه نوره ښیم ګوره دا تاسو کتلی شئ که نه دله مونږ کویل نه راته وکړو په دې پرمه باندې بیا به تاسو یو کار کوئ چې کله هم تاسو د دې باندې کویل جوړ کړئ دا به دواړه سیټه داسې تړئ یعنې دې سیټ هم تاسو وتړئ دې سیټ ته بیا جاخه کېږي که نه دا به تاسو داسې وتړئ دا به دې بیا کولاو کوئ دا به تاسو دې صحیح قلار قلار داسې کولاو کوئ ټیک شو دا مونږ کولاو کړو دا به اوس ته وراچو زمونږ سره دا کویل دغه شو دا ونیسه داسې ټیک ده دنه به تاسو لاولې کوایل لا واخلئ داسې ټیک ده یو کار به تاسو کوئ چې کله هم دلته شروعات کوئ که نه دلته چې کوم پیله کنیکشن وځي ردیز نه به تاسو شروع کوئ دا تاسو کتلی شئ زموږ سره کویلونه دي دا د دې نه موږ یو کوایل لا واغوستو لاولې کوایل د دې به تاسو د شی وکئ زموږ سره د دې دا لاولې کنیکشن دی دا به اخوا چې کوم دی بل کوایل ته تللی دا هغه کنیکشن دی ټیک ده لاول به دې کې به تاسو انتخاب کوئ چې دې کې کوم پیله کنیکشن دي دا به سیده لاولې کنیکشن تاسو راولئ ګوره دا به لاول تاسو سیده کوئ خو په دې کې به تاسو داسې ګورئ چې ستاسو نه پکې یو تار لنډ اوږد نه وي نه سپیکس پکې چې یو شان تارونه وي اکثر پکې یو راغځېدلی وي که نه لنډ وي که نه ګوره دا به داسې وکړئ ټیک ده دا به داسې شی وکئ چې لاول به دا کنیکشن به داسې ور واچوئ دا کنیکشن چې کوم سایز دی دا به راولئ ټیک ده ګوره دا یې دا لاولې کنیکشن دی دا داسې رالی دا اخرنی دا پکې داسې رالی ټیک ده بیا به تاسو داسې شی وکئ چې دا کنیکشن به داسې رالی دا به رالی په دې طریقې سره ډېر سمپل اسانه طریقه ده ګورئ په دې طریقې سره به تاسو دا رالی بیا به دا رالی یو ځل به هغه اړوئ بل ځل به دا اړوئ داسې چې بیا ستاسو کوایل چې دی هغه په صحیح طریقې سره لاندې ورپېښ شي ټیک ده دا به داسې راړوئ بیا اوس ګورئ زموږ سره ګوره دا کوایل دی دا کوایل به داسې ور واچوئ د وخت وخته به دا ښه پول لا ټیټ کوئ چې ستاسو کې بیا کویل لوزوالی نه ځکه که تاسو چېرته لوز ور واچوئ بیا په اخره کې ستاسو تار پاتې کېږي او چکر چې کوم دی هغه نه پوره کېږي صحیح ده دا به داسې ور اچوئ دا په دې طریقې سره بالکل دا تارونه به دې بیا داسې کولاو کوئ چې کله په اخره ته ورسېدو دا تار به دې کولاو کوئ دا زموږ سره یو کوایل ور ولوېدو دې طریقې سره دا تاسو وشو بیا به داسې شی وکئ چې بس دا ټیم څه به دې نه تاسو دا ایکسټرا لږ سیوا کاغذ به دې کټ کړئ داسې خیال به کوو چې ستاسو نه تار دلته کټ نه شي ټیک ده
تاسو کتلی شئ بالکل د مزیدار کار کوي. سپیډ به هم برابر وي. کوایل چې کوم سایز دی هغه هم بالکل برابر رالی. تاسو کتلی شئ برابر دی. چکرې چې کوم دي هغه هم پکې ښه برابر راغلي. نو په دغه طریقې سره به تاسو دې ته ټول کویلونه چې کوم دي هغه به ور واچوئ. چې کوم سټارټینګ دي کوم رننګ دي، ځکه چې بیا ویډیو ډېره زیاته اوږده کېږي، نو دغه کویلونه به تاسو په دغه طریقې سره تاسو دې ته ور اچولی شئ. ډېره سمپل اسانه طریقه ده. ګورئ یو کوایل زموږ سره دا ور ولېدو. اوس د دې کنیکشن چې تاسو کوئ، ګورئ دې کنیکشن بالکل سیم ټو سیم نږدې کنیکشن دی. داسې نږدې کنیکشن دی. نه اکثر ځینې داسې که نه چې ایک سے تین کنیکشن وي، دا ګوره بالکل نږدې خوا تر خوا کنیکشن دی. په دغه طریقې سره ګوره دې له موږ 4 کوایل به تاسو دا ور واچوئ، بیا به له 3 نور جوړ کړئ او په دغه طریقې سره بیا تاسو د دې چې کوم د سټارټینګ چکرې دي هغه هم په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ. چې کله مکمل کمپلیټ شي انشاءالله نور به ته هم ښیم، خو بیا ویډیو ډېره زیاته اوږده کېږي. په دغه طریقې سره تاسو دې وایډنګ کولی شئ. دا تاسو کتلی شئ دا زموږ سره یو سایډ چې کوم دی هغه کمپلیټ شو، ځکه چې وختي ویډیو ډېر زیاته لږه خړه وه. نو اوس په دې باندې ما چې کوم شیشه فایبر دی هغه پرې ما دغه کومه چېرې ویډیو صفا راشي. ګوره تاسو کتلی شئ دا زموږ سره یو چې کوم کوایلونه دي دا پوره شو. تاسو کتلی شئ نه کنیکشن بالکل سیم ټو سیم نږدې کنیکشن دی. د سټارټینګ او د رننګ دواړو یو شان کنیکشن دی. ټیک ده. په دې طریقې سره تاسو کتلی شئ بالکل کویلونه چې کوم دي هغه فکس راغلي دي. اکثر زیات تاسو په بیرنګانو باندې جوړ کړئ د هغې کویل ډېر زیات غټ راځي که نه. ګوره تاسو کتلی شئ بالکل برابر دی. ډېر زبردسته طریقه ده. تاسو کتلی شئ دا اوس دې له موږ نور کویلونه جوړ کړي دي. د 31 نمبر تار نه دې له موږ ورکړي دي 70 چکرې. 70 چکر نو تقریبا 480 چکرې جوړېږي. د 70 چکرو نه 480 چکرې جوړېږي. ټیک ده. ورینده تاسو کتلی شئ دې له موږ هم 7 کوایله جوړ کړي دي. په دغه طریقې سره به د دې کویلونه چې کوم دي دا هم ور واچوئ. دا زموږ سره کمپلیټ شو. سټارټینګ او رننګ چې کوم کویلونه دي هغه ټولو ته موږ ور واچول. تاسو کتلی شئ بالکل برابر طریقې سره جوړ شو. کویلونه چې کوم دي بالکل فریش راغله. د هغې نه بعد به تاسو په دې کې بیا د کراس لپاره چې کوم کاغذ یا پکې لازمي ورکئ. او کنیکشن چې دي سیم ټو سیم د کنیکشن دي کې بیا دا ټانکې راغلي دي، ځکه چې ځینې 4 کویل او 3 ځان جوړ شوي دي. دا به دې کې بیا ټانکه کوي او دلته چې کوم 4 کنیکشن دي هغه به تاسو وباسئ. که چېرته تاسو 3 کنیکشن وباسئ اکثر د کمپنۍ د هغې په شان، نو هغه به تاسو څنګه وباسئ؟ ګوره دا کنیکشن چې کوم دی دا کراس دا به عام نظام دی، بل څه کامن کوي. یو دا شو او یو دا شو. بیا چې تاسو د کپسټر د سره کوم بجلي ورکوئ په دې به ورکوئ، نو دا تار فیل دی. په دې فیل تار نه بجلي ورکوئ نو ستاسو سره پکې سپیډ به هم برابر وي او پکې به هم سوځي نه. اکثر زیات خلک په دې نري تار باندې بجلي ورکړي، نو بیا ستاسو پکې چې دغه سوځېدو خطر سې وایي، تار هم نری سپیډ هم صحیح نه وایي. نو په دغه طریقې سره به دې کنیکشن هم تاسو وکئ او په دغه طریقې سره تاسو دا پکې جوړولی شئ. کوشش کوئ چې په دغه طریقې سره تاسو ښه پرفیکټ پکس پکې راولئ، نو ستاسو کار چې کوم دی هغه به ډېر برابر وي. دا و زموږ د نننۍ ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښ شوي د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. که زموږ ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ چې همداسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت باندې دررسي. چېرته هم چې اوسئ ښاد آباد بریالي اوسئ. د الله په امان.